چې کله حضرت موسی علیه السلام د کوه تور نه واپس راغی او تورات د خپل ځان سره راوړو نو بنی اسرائیل ته وی چې الله پاک جل جلاله تاسو په مطالبه باندې تاسو ویلیو چې زمونږ د ژوند د تیرولو لپاره یو کتاب پکار دی نو الله پاک جل شانه ماته کتاب راکو تورات دا تاسو د عمل د تیرولو لپاره یو ضابط حیات دی د دې مطابق به تاسو خپل ژوندۍ تیروي نو بنی اسرائیل عرض وکړو چې یا موسی علیه السلام دا تورات مونږ ته واوروه نو حضرت موسی علیه السلام تورات شروع کو اخره پوری بنی اسرائیل ته واوره نو چې کله دی به احکامات ولیدل چې د احکامات ګران دي زمونږ لپاره نو دی سوال وکړي چې موسی علیه السلام ته چې یا موسی علیه السلام دې کې چې دا کوم احکامات الله نازل کړي دي نو دا زمونږ د وس مطابق نه دي دا ګران دي نو ته ورشه الله پاک ته عرض وکړه چې الله پاک جل جلاله په دې احکاماتو کې مونږ ته نرمي راولي او مونږ ته نرم احکامات راولي چې مونږ یې کولی شو نو موسی علیه السلام ته وفرمیل چې دا احکامات ګران نه دي او تاسو ټول عمر په آزاد باندې د چوي آزاد ژوند خو تیر کړی دی نو اوس تر باندې لږه غوندې پابندي رااله نو دا تاسو ته ګران نه معلومیږي حالانکه چې کله تاسو دا احکامات شروع کړئ نو په شروع کې به تاسو لږ غوندې ګران خو وي او اخره کې بیا تاسو ته آسان او دا قانون هم دی چې کم سړی مونځ نه کوي دې ته مونځ ډېر ګران دي او چې کم سړی مونځ کوي ته مونځ آسان وي کم سړی د سار مونځ نه کوي او نور کوي نو تر سار دا مونځ ډېر ګران کار ښکاري خو چې کله شروع کړي نو ورته آسان شي نو دغه شان موسی علیه السلام ته فرمایل چې دغه ټیک ته د احکامات تاسو د مزاج مطابق نه دي اگر چې د انساني مزاج مطابق دي خو تاسو آزاد عادت شوی نو تاسو دا حکمونه به تاسو ته په شروع کې لګ ګرانی او چې کله تاسو د احکامات شروع کړئ دا ورته آسان شي خو دی وی چې نه ته ورشه به دې کې څه دقت دی الله پاک ته وایا چې دې کې مونږ ته ترمیم وکړي د احکامات مونږ ته بدل کی آسان احکامات را تراوي نو موسی علیه السلام ته فرمایل چې الله مخله دې نشم تللی نو دې بنی اسرائیل وی چې اے موسی علیه السلام مونږ ته څه پته شي دا کتاب د تورات ته الله پاک درکړي کې دې شي دا کتاب ته خپل ځان نه جوړ کړي دا خپل ځان نه لیکلي د څه کوم لګ دې سره بوسکه نو به مطالبه وکړه د موسی علیه السلام نه چې زمونږ د لپاره د ژوند د تیرولو لپاره یو کتاب پکار دی چې الله تعالی یو آسماني کتاب درکړي بغي مونږ خپل ژوندۍ تیرو او چې هغه ته کتاب راوړو نو دی ورته چې مونږ ته څه پته ده چې دا ته الله درکړي کې دې شي دا کتاب ته خپل ځان نه جوړ کړي نو دی ورته شرط ولګاو چې تر هغه پورې موږ دا کتاب نه منو تر څو پورې چې موږ الله په خپل سترګې نه ویلي دلی او الله موږ ته په خپل نه وی ویلي چې دا کتاب زما کتاب دی په دې کتاب باندې عمل وکړي موسی علیه السلام مجبور شو او بنی اسرائیل ته وی چې تاسو مال شپک خپل نمائندگان راک دا به ځان سره کوه تور ته بوزم او انت الله پاک جل جلاله ته سوال او زاری او منت وکما نو الله پاک په براه راست تاسو ته وی چې دا کتاب تورات زما کتاب دی ما نازل کړی نو دا بنی اسرائیل 12 ډلې وي نو د هر ډلې نه شپږ نمائندگان مشران مقرر کړ نو چې 12 ډلې شي او شپږ شنو 12 چې 72 دا 72 شو نو 72 کسان جوړ شو نو موسی علیه السلام دا ځان سره واغستل او په دې 72 کې دا 2 کسان پرې خودل 70 کسان ځان سره بوتل یعنی او یا کسان ځان سره کوه تور ته بوتل او انت الله پاک جل جلاله زاری شروع چې الله پاکه زما دا قوم ډیر کما کړل او دی زمانه سوال کړل چې الله پاک جل جلاله دا حکمونه کم نازل کړي دا ګران دي به مونږ باندې نو الله پاک ته سوال وکړي چې دا احکامات مونږ ته آسان کی او دویم سوال دا کړی دی چې دی وی چې کېدې شي دا کتاب ته د خپل ځان نه جوړ کړي نو دا خلک مې راوستي دی الله ته براه راست وایي چې دا کتاب زما کتاب دی ما حضرت موسی علیه السلام لور کړی دی په دې نازل کړی نو الله پاک جل جلاله غیبی आवाज دی ته شو خپل شان مطابق چې دا کتاب دا زما کتاب دی زما د طرف نه ما په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی دې چې سوی دې کتاب کې چې دا حق دی او سچ دی نو دی بیا بل سوال وکړي دې کې موږ ته ترمیم وکړه نو الله پاک وته فرمایي چې د احکامات ګران نه دي او زه حکیم ذات هم زه په دې باندې پوهیږم دا بالکل ستاسو د وس مطابق دي خو به هر حال کو بیا هم ستاسو نه د انساني د بشري تقاضې مطابق ستاسو نه چېرته غلطي وشوله نو هغه غلطي به زه تاسو ته معاف کوم نو دی بیا سوال وکړو موسی علیه السلام ته وی تر هغه پورې دا خبره موږ نه منو کېدې شي دا د غر شاته چې دا یو پیری هغه تا کې نولي هغه موږ ته دا خبرې کوي یا کېدې شي دا یو فرشته دا خبره کړي او کېدې شي تاسو کې نولي هغه دا خبرې کوي چې دا کتاب د الله کتاب دی نو دا موږ تر هغه پورې نه منو تر څو پورې چې موږ الله په خپل سترګو نه ولیدل نو الله پاک جل جلاله په دې باندې ناراضه شو د برنه بدی باندې شړک را خلاص شو تندر په د ور را خلاص شو آسماني بجلی پر اپره وتا او دا بیا واړه چې کوم د هلاک شومل شو نو بیا الله پاک جل جلاله ته حضرت موسی علیه السلام په زارای شو چې الله پاکه دا بنی اسرائیل دا ډېر بیوقوفان دي
او د دې د بیوقوفتوب د وجې ته مات چې کوم دی دغه کوي. اوس چې زه لړ شم هلته کې نو دا بني اسرائیل به ما ته وایي چې تا دا 80 کسان زموږ نه دې دپاره بوتل چې تا مړه کول دا تا مړه کړي دي. نو دا خو ډېر بیوقوفان دي. یا الله پاکه زما د عزت خیال وساته او الله پاکه دا کسان دوباره ژوندي کا. تا ته خو په مرګ او ژوند دواړو کې چې کوم دی څه دقت نشته دی، ته هر څنګه کولی شي. نو الله پاک جل جلاله دا 80 کسان دوباره ژوندي کړل. نو چې کله ژوندي کړل او د هغې باوجود دا 80 کسان د حضرت موسی علیه السلام سره رالل، نو بني اسرائیلو ته وی چې الله پاک جل جلاله په دې احکاماتو کې نرمي ونه کړله. الله وی چې دا احکامات په کوی او حکم نشي کولی نو خیر دغه مه کوه، ورته دروغې به کې بیا. الله پاک وایي چې بشري تقاضې مطابق ستاسو چېرته غلطي وشوه غلطي به درته معاف کوو. ادي وی چې کوم احکامات پکې تاسو ته ګراني نو دا احکامات بیا خیر دې مه پوره کوئ. الله پاک وایي چې خیر دغه پرېږدی پکې. نو دې آیاتونو کې چې کوم دی دا خبره کوي وإذ قلتم هو دلته کې دې سوال کړی دی چې الله پاک موږ په خپلو سترګو وینو، او هلته کې موسی علیه السلام هم سوال کړی دی چې الله پاک ما ته خپل ځان وښیه. نو موسی علیه السلام ته الله پاک څه د دې وجې ونه وي چې الله پاک ته موسی علیه السلام که سوال کړی نو هغه سوال د مینې او د محبت دپاره حضرت موسی علیه السلام کړی چې الله پاک زه په تا باندې ډېر مین یم او ډېر محبت مې دی د سره، نو که ځان دې را سره وښو نو بیا به ډېر زیات خوشحاله شم. نو هغه د مینې دپاره او د محبت دپاره او د عزت دپاره سوال کړی. او دلته بني اسرائیلو چې کوم سوال کړی نو دوی څه بدماشي غوندې کوله چې ستا دا کتاب نه ونو تا نه ونو تر هغې پورې تر څو مونږ الله په خپلو سترګو نه وي لیدلي. نو ګستاخي غونده کې وه. نو د دې وجې الله پاک جل جلاله په دې باندې د برې نه تندر را پرېوتو د اورو او د بیا واړه هلاک شو. بیا الله پاک دوباره ژوندي کړل. نو دلته کې یو خبره ده چې د الله پاک جل جلاله د رؤیت د الله پاک لیدل په دنیا کې ممکن دي خو مشکل دي، او په آخرت کې به الله پاک جل جلاله دیدار ټول جنتیان کوي. او بعضې داسې کسان به وي چې په ورځ کې به څو پیرې د الله پاک دیدار کوي. نو هلته به کېږي خو دنیا کې د الله پاک لیدل دا مشکل دي. نو پیغمبرانو د ناممکناتو سوال نه کوي، خو چې سوال یې کړی دا سوال ممکن دی چې الله پاک خلک وویني خو لیدلي څوک نه شي. ولې چې دا کار مشکل دی.